خبرې کوم د ګلجان لور مونږ 15 خويندې مونږ سره ملازم غټ شوی هغې زمونږ نوم اقبال شاه پلار نوم یې ظهور شاه زمونږ په جایداد باندې لکه قبضه کول غواړي قبضه ګروپ دی مونږ باندې قاتلانه حمله کوي مونږ سره دی تاڼه مدد وکړي زما چیف جسټس ته زما چیف سیکرټري ته زما SSP اپریشن ته زما IGP ته زما خیبر پختونخوا وزیر اعلی ته دا درخواست دی چې زما ته دې تحفظ راکړي ما باندې قاتلانه حمله کېږي کوچي بازار کې امام بارګاه دي دا په کوچي بازار په دکانونو هم ډزې کوي تحصیل کې زما په کور باندې هم ډزې کوي که په کوچي بازار کې اور ولګېده شاته امام بارګاه دي هغه به وسوځي د محرم نه 2 ورځې مخکې ډزې کړي دي ښه دی چې اور نه دی لګېدلی زه تاڼۍ ته تلم تاڼۍ ما سره هېڅ مدد نه دی کابلۍ تاڼه دا خان رازق تاڼه چې ده هغې له ورغلم هغې ولېږلم د چوکیادګر چوکۍ ته هېڅ مدد یې ما سره ونه کړ بېرته رالم په بل پرون بیا ورغلم هم هغې ما ته وویل چې انچارج نشته دی بس زه لاړه شه کور ته ما ورته وویل چې په دې باندې FIR کټ کا دا کس ونیسه دا ډزې کوي اور به ولګېږي ډک بازار دی بیا به څه کوو شاته به شیګان وسوځي نو بیا موږ خو دغه کوو چې دا کس دې ګرفتار شي موږ وژني بس نه م پرېږدي د مرګ دمکین یې م راکوي دغه م کوي غونډګانو څه ګرځي قبضه ګروپ دی زمونږ ټولو ته دا دغه دی بس چې موږ له دې تحفظ راکړي دا کومه تاڼه ده ستاسو سره تعاون نه کوي دا کابل خان رازق تاڼه او دا چوکیادګر چوکۍ دا تاسو سره خویندې ناستې دي او دا ما سره 2 خویندې ناستې دي یو تسلیمه ده یو زرګره ده مونږ 15 خویندې یو سمینه ده یو ګلان بیبي ده زه خورما خبرې کوم مونږ د ګلجان 15 لوڼه یې زامن یې نشته دي ګلجان زامن نشته دا زمونږ تاڼه په تاڼه ورور ځان ظاهروي چې زه د دوی ورور یم پلس کوتوالۍ تاڼې له دا دوکه ورکړې وه چې دا زما سکه خویندې دي ما له جایداد نه راکوي کوتوالۍ تاڼې بیا موږ وروسته چې خبر شو ګاونډی نه تپوس وکړو هغه ورته وویل چې د دې ورونه نشته دي 15 خویندې دي دا جایداد د دوی دی دا هلکې نه پرېږدي عدالت موږ له سیشن هم راکړی های کورټ هم راکړی دی سیول هم موږ ته ډګري راکړې ده هغې باوجود هم دا موږ باندې قاتلانه حمله کوي زما فرج هم خراب شو دروازه هم په ډزو باندې لګېدلې ده بجلۍ بوټ هم لګېدلی د شپې 2 بجې راځي دا په موږ باندې ډزې کوي نه م پرېږدي اوس بیا موږ ته وایي چې زه به تاسو ولم نه به م پرېږدم یا موږ ته جایداد پرېږده یا ما له کروړ روپۍ بونګه را چې بونګه نه راکې زه به تا ولم ما ته دا دغه دی تاسو ته چې ما سره تحفظ وکړي